السلام علیکم. نن سبا د آکسفورد تاسو به ډېر په سوشل میډیا ذکر اورئ او هغې کې د یو خاص بیک ګراوند دی. نو ما وی چې نن درته د آکسفورد یونیورسټۍ لږ مختصر تاریخ ووایم او بیا ولې نن سبا هغه آکسفورد یونیورسټي د دنیا بهترین یونیورسټي دومره په خبرونو کې ده. په انګلند کې دریای آکس دی، د هغې په غاړه باندې آکسفورد آباد دی. دا یونیورسټي چې وه دا یو وړوکې اداره جوړه شوې وه په 1133 1133 کې دا شروعات شوي وو. په دې کې د دې باقاعده تعلیم شروع شو. شروعات د دې لږ مخکې شوي وو او هغه هم په دې وجه چې د فرانس یو سړی رابرټ پولین نوم و، هغه په دې کې د سبق آغاز وکړو باقاعده. بیا په 1163 کې 1163 کې دې له باقاعده د یونیورسټۍ شکل یې ورکړو. دې کې 28 کالجونه دي، د هغې هاسټلې دي، یو لوی اداره ده ډېره غټه. او دې کې د دنیا د ټول نه غټه او مشهوره لایبرري بوډیلین لایبرري ده. دا یو عظیم درسګاه ده او دې کې ډېر نامورو خلکو سبق ویلی دی. زموږ د پاکستان ډېرو خلکو پکې سبق ویلی دی. چا چې وس کېږي څوک پکې په میرټ لاړ شي. اوس هلته کې یو سیټ خالی شوی دی او دا سیټ چې خالی شوی نو دا 21 سال د دې چانسلر پاتې شوی و. د هغه د هانګ کانګ زوړ گورنر مو هغه پاتې شوی و، د هغه نوم و لارډ بیټن. 80 سال په عمر کې هغه اوس د دې نه ریزاین ورکړه. د دې د چانسلرۍ دپاره یو څو شرایط دي. یو دا چې هغه سړی د دې ادارې طالب علمي، سیاستداني او باوقار شخصیت وي. نو هغه له دا چانس ورکوي چې ادې د دې چانسلر شي. د 21 سال د لارډ بیټن چې جوړ تیر کړه نو دې د هانګ کانګ گورنر هم پاتې شوی. عمر یې ډېر شو، 80 سال شو. نو هغه یو قسم له فارغ شو. اوس هلته کې الیکشن دی او الیکشن کې ډېر غټ غټ خلک ایسالي. دوه پکې د برطانیې وزیر اعظمان دي، یو ټریسا مې ده، یو بورس جانسن دی او یو د جرمني وایس چانسلره چې وا انجل مرکل هغه پکې ایسالي. خو بل پکې زموږ دپاره یو اعزاز دی چې د زلفي بخاري د تحریک انصاف چې کم فارن اوورسیز نماینده دی، هغه دا ویلي دي چې عمران خان به هم دا الیکشن د جیل نه کوي او ګټي به، ځکه چې عمران خان هم دلته کې سبق ویلی دی، بېنظیر هم دلته سبق ویلی و. نو کو عمران خان د جیل نه دا الیکشن وګټي نو د هغه لیډري خو ټولې دنیا ته پته ده. خو زموږ په دې ملک کې چې کم بوناګان دي، چې سیاستدانان دي او که با اختیاره دي او د عقل نه ډېر کمزوري دي، هغوی نه دا نه برداشت کېږي چې عمران خان دومره انټرنیشنل سیلیبریټي هلته کې چې څومره ووټ دي او څومره پاپولیریټي په دې ورځو کې عمران خان ته میلاو شوه د سوشل میډیا په برکت. نو ډېر زیات امید دی چې عمران خان په جیل کې دا الیکشن وګټي. دا په 7 اکتوبر باندې الیکشن دی په آکسفورد یونیورسټۍ د چانسلرۍ دپاره. ډېر نامور خلک پکې ایسالي او د پاکستان د طرفه پکې به انشاءالله عمران خان هم ایسالي. تاسو هم وله کمپین کوئ په سوشل میډیا باندې. دا د پاکستان دپاره به یو بل اعزازي. د دې نه مخکې هغه د انګلند د یو یونیورسټۍ 8 کاله وایس چانسلر پاتې شوی. نو که د آکسفورډ هم هغه الیکشن وګټي نو پاکستان کې چې کم خلک د هغه خلاف سازشونه کوي، کم دا کوشش چې هغه باندې څه بدنامي جوړه کړي، د سیسټم نه بهر کړي، دا ټول د هغوی دپاره یو ډېر د شرم مقام وي. ستاسو څه خیال دی؟ کوشش وکړئ په سوشل میډیا آواز چوت کې چې د عمران خان دا کمپین کامیاب شي او د دریو شوکت خان نمونه د نمل یونیورسټۍ نه او د القادر یونیورسټۍ او د ورلډ کپ ګټلو نه پس دا اعزاز هم پاکستان ته میلاو شي. سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.